الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 41 آیت یو سلویختم په سورۃ النور کې علم ترى آیا تا سوچ نه کړي ان الله یقینا الله د پاره یسبح له باقی بیانی داغه من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي والطير مرغان صافات خرعون کی دی د وزرو کلن هر یو د دینا قد علما یقینا خفیجنی صلاته منزداغو وتسبیحه وتسبیح داغو والله علیم والله پوه دی بما یفعلون پاغ سوچ دی گئی امام رازی رحمه الله لگی چمخ کے سر ربط داسے دے کله چې الله مخکې د مؤمنانو د زړونو داغه انوارو وصف بیان کو حالت ذکر کو او د ظالمانو د جاهلانو د زړونو اتیاری ذکر کړي مؤمنانو د زړونو انوار ذکر کړل او د جاهلانو د زړونو اتیاری ذکر کړي نور پسې دلایل د توحید بیانې امام قرطبی لګي لما ذكر وضوح الآيات زاد في الحجة والبينات وبين أن مصنوعاته تدل بتغييرها على أن لها صانعا قادرا على الكمال فله بعثة الرسل وقد بعثهم وأيدهم بالمعجزات وأخبروا بالجنة والنار کله چې مخکې نه وضوح د آیاتو هغه ذکر کړی شو چې الله پاک آیاتونه را لګي بینات دلته کې زیات حجت او بینات نور پیش کړي او دا خبره واضح کړي چې دا سيزونه چې جوړ کړل دي کنه په دې کې چینجز راځي بدلون په دې کې راځي دا دلیل له په دې چې د یو جوړون کې دي دې سيزونه یو جوړون کې دي قادر دی علی الکمال داغه دا اختیار دی داغه دا خوخه ده چې رسولان را لیږي ناغه رسولان رو لګو داغه له معجزات ورکړل نه خلق له جنت او جهنم خبرم ورکم شیخ لګي احسن الکلام کې اصحاب النور اصحاب الظلمات مثالونه بیان شو نو اوس د حصول نور د نور د حاصلولو او د ظلماتونو د بچ کېدو لپاره توحید باندې دلایل عقلیه بیانې دې آیت کې اول دلیل عقلی ده بل تدبر قرآن لګي د کائنات هر یو چیز د خپل عمل نه د الله تثبیت دعوت ورکوي خپل عمل نه داخی ادا مضمون سورۃ الحج 13 آیت کې هم تیر شوی دی فضا کې پرندے د الله عبادت کوي هغه ته اشاره کوي او د هر چیز د عبادت طریقه هغه جدا جدا ده په دې آیت کې داخی ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم ترى آیت وګورنا تو بریدا مانګي ألم تنظر آیت نو ګور اے محمد صلی الله علیه وسلم بعین قلبک د خپل زړه پسترګو باندې ته د زړه پسترګو باندې نو ګوره اذا تپته ولګي ان الله فتعلم ان الله يصلي له من في السماوات والأرض چې دا الله د پاره مونږ کوي او سبح په معنا د یصلی غسته سوق چې پاس ماون کې دی او پس مکو کې دي مم ملکن و انس و جن که فرښتې دي که انسانان دي او که پیریان دي امام رازی لیکي عالم ترا ولا شبهه فی ان المراد علم تعلم هغه علم ترا په معنا د علم تعلم دی
ځکه چې لأن التسبیح لا تتناوله الرؤیة بالبصر ويتناوله العلم بالقلب. بارګف امام قرطبی لګي خطاب په ظاهر باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره دی عالم ترا کې، لیکن مراد کل ټول خلق مراد دی. معنی د عالم تعلم ان الله یسبح له، چې ګرن د الله د بارا تسبیح وای، یصلی له سمرقندی معنی کوي منس کی داغه د بارا ذکر کی داغه عاجز کی هغه الله تعالی یسبح له، هغه پاک غنی د نقصاناتو نه، د کمونو، د عیبونو نه، د جلال صفات غلوي تسبیح یې په جواب باندې وي. فإما يكون المراد منه أنها تنطق بالتسبيح وتتكلم به، یا بعض پدې کې تسبیح وي په جواب باندې لکه مسلمانان د الله مني، نور خو نه مني کنه. من فی السماوات، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، والارض، هغه څوک چې په ځمکه کې دي. سمرقندی من فی السماوات من الملائکه، هغه چې اسمانونو کې فرښتې دي، والارض ومن فی الارض من الخلق، او په ځمکه چې کوم مخلوقات دي نو په هغې کې بعضې د الله پاک تسبیح بیاني. والطیر، مارغان، صافات، صفونه جوړونکي، قطار در قطار فضا کې. امام طبری والطیر صافات فی الهواء ایضا تسبح له، مارغان په هوا کې صفونه جوړونکي هم دغه رنګ تسبیح وي غلام. سمرقندی صافات یعنی مفتوحات الاجنحه، وزر اغي کې لوګړي، وزر کې لوګړي. ابن جوزی والطیر ای وتسبح له والطیر، پاکی بیانی الله دا پارا مارغان صفونه جوړونکي نه خورونکي خپل وزر لپاوا کې. ګور خصوصي ذکر د دغه کو د مرغو. ابن جوزی و انما خص الطير بالذکر لانها تكون بين السماء والارض، په خصوصي توګه باندې د ذکر زګاو کو چې د ازمکه او اسمان په میانس کې دي کله چې دی والوزي. دا د سماوات او د اراضیونو خارج دي کنه. تا د وجه پزمک اسمان کې د سيزونه د الله پاک تسبیح بیانې، او چې ازمکه اسمان نه بار دی مرغې نه غیم وي. ازمکه اسمان نه بهر دي، نه پاسمان کې نه پزمکه کې دي، مینس کې دي. امام قرطبی نقل کوي چې سفیان ثوری وي للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، د مارغانو داسې مونږ دی چې په کې رکوع سجده نشته. او داسې ویلی شوي ان ضربها باجنحتها صلاة، هغه چې وزر ویړه کوي هغه دغه مونځ دی، او دغه اوازونه تسبیح دا نقاش وي. دا قرطبی عبارات دي. داسې ویلی شوي التسبیح ها هنا ما یرا فی المخلوق من اثر الصنعاء، تسبیح هغه سیز دی چې د مخلوقاتو په وجود کې ښکاري، دغه باړې په جوړښت کې کوم اثرات ښکاري، دغه تسبیح ده. کل قد علم صلاته وتسبیحه، کل ټول یقینا پیجنی منځ داغه تسبیح داغه. والتسبیح عندك صلات، امام طبری ګری دی تسبیح د بعضې بنیز باندې، خو تسبیح منځ مراد تسبیح نه، منځ بعینه منځ مراد دی. خو څوک وایي چې نه صلات دی کې ذکر شنه دا د انسان د پاره دی، او څوک وایي چې تسبیح دا د غیر مخلوق د انسان نه علاوه نور مخلوق د پاره دی. منځ خصوصا انسان کوي دی دا وی لبنی آدمه نی په دې وجه جدا جدا ذکر کړی دي. عدل د امام رازی د زناور ډېر تفصیل کړی، هغه خو خیارتیا او هغه چالاکه ټول ذکر کړی دي، وګت بحث ته نو څوک پکې د خام تری دي بعض مفسرین. صلات څوک مکلف دي په دې باندې نه وایي، څوک مکلف دي په تسبیح نه هغه بیانې، څوک د مونږ مکلف دي نه هغه کوي. چا د جسد ډیوټي والا کړی شي هغه خپل پلګار کوي. کلن قد علم صلاته وتسبیحه، هر یو په دې کې پیژني هغه د معلومه ده مونږ دغه تسبیح دغه یو خدا مانه ده. بعض مفسرین په کې دی خام تری دي
هر یو د دینا خودلې دا غت الله مون دا غو تسبیح دا غو الله ته خول دا الهام او تکړه وحی او تکړه دا یو کې خماوي چې پیجن یار یو کنه بلکې دا چې الله ته خول دا قد علم خول دا غت الله ابن جوزی سمرقندی دې د ټولو اشاره کړې ده امام رازی قرطبی بیا تفسیرا بحث کړی چې یجوز ان یکون المعنى جائز داسم دا چې معنی دا وی کل قد علم الله صلاته وتسبیحه ټول یقینا ټول دا هدي چې کین خودل دا غتا الله مون دا غو تسبیح دا غو الله خول دا غتا چې مون بسنګ کی یو تسبیح وین کی به تسبیح څنګه گئی دا الله خولی بصریینو کوفیینو بنز باندې هغه دا تفسیر کیږي بعض نحیین وایي چې کل قد علم غیره صلاته وتسبیحه کل قد علمه الله صلاته یو دغه شو کل قد علم غیره صلاته وتسبیحه ای صلات نفسه هغه پوی کړی دی پیجندلې دی زده کړی دی مونږ او تسبیح فیکون التعلیم الذي هو الافهام والمراد والخصوص دواړه صحیح ده والله علیم بما يفعلون والله په دې پاغه سبان دي چې دی کوي الله والله ذو علم الله علم وای پاغه سوچ هر منځ گزاري کوي او هر تسبیح ولې د دین کوي هغه نه هیڅ کار د دې کارون نه پړنه دي دا خبره منی ک نقصان کوي دا منی نه ګناه کوي نه بدله سزا بدل ورګي امام تو بری لګي سمرقندی وی الله هر عمل کون کی عمل نه خبر ده هغه ګناګارو کافرونو خبر ده بدیله بدل ورګي ولله ملک السماوات والارض والى الله المصير عبادت الله د بارا بادشاہي د اسمانو د زمکه او خاص الله تعالی المصير واپس دا ورګرځي دلی دویم دلیل عقلی په توحید باندې اول دا چې د عبادت حقیقی حقدار صرف الله وحده لا شریک دی بل څوک هغه سره د عبادت لایق نشته ولله ملک السماوات او عبادت الله د پاره بادشاہي د اسمانو دا والارض د زمکه صرف د الله د پاره دی د بل چا د پاره داسې نشته دی دا مملکت او دا سلطنت صرف د الله دی صرف داغه نو یریږي تو بری لګي فیاه فرحب و یوحناس داغه نو یریږي دا دنیا دا غدا د رزقونه دا ارسه غسر دی خزانه غسر دی ورکی هغه زمکه دا غدا اسمانو د غدا چر پلار نه دی تا باندې انتقال یا سٹامپ پیپر سره پدې سکیږي دا هر څه الله دی هغه طرف ته اوس غلې دا پلاس کې خزانه د زمکو اسمانو دی امام توبوی کی ویلیه فرغب لا اله غیره هغه ته ترغیب او محبت پیدا کی هغه ته اوس غلې بل چاته مزغلې داغه په اختیار کې خزانه دي د زمکو اسمانو ویل الله المصير خاص الله دوا بصیرا تاسو د وفات نه پس باغ لورځه و انتم الیه بعد وفاتکم توری وی مسیرکم ومعادکم تاسو اخیری ټکانه واپس یل تدافع وفیکم اجور اعمالکم پورا بدر کی تاسو لا تاسو عملونو بدله هغه د دنیا کې کړی دي نه تاسو دغه خاصه طریقې سره عبادت وکړئ ځان ښه ستړی خواري وکړئ الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار علم ترى تا سوچ نه کړي ان الله شيقنا الله يزجي شړي صحابا وريز ثم يؤلف بیا جوړ خراولي بينه د دې ټوکړو په مینس کې ثم يجعله بیا کی الله دا اغارو کامن لاندې باندې فتر الوذقان تبین ساس کی دا باران یخرجو جراوزی من خلاله دا غی وریزو دا منزنا وینزلو اغلا را وروی من السماء دا بر طرفنا من جبال دا وریزونا جبشان دا غرنو دی فیها پا برا طرف کے پا دی برا طرف کے من بردن باز گلے
فیصیب به نرسوي دا ګلې من یشاء چاله چې وغواړي ویصرفو هغه اړوي دا ګلې هم من یشاء د هغه چا نه چې وغواړي یکادو نږدې وي سنا برقه چپړک د برېښنا د هغې یذهبو بالابصار او تختوي نظرونه. نور دلایل عقلیه هغه پیش کی دویم قسم. او دریم دلیل عقلی دی د متوسط اشیاء حال بیانی. بل دی کې تصرف د الله دا تخی رحمت او نقمت یو بل اپوزیټ دی. رحمت او نقمت غټ خواب سره رحمت او عذاب دواړه د الله په اختیار کې دي. دا آیت اول ټوکړه کې د نعمت مثال بیانی او دویمه ټوکړه کې د عذاب مثال بیانی. وینزل من السماء من جبال دغه ځای پورې اوله ټوټه ده فیها من برد فیصیب به من یشاء من جبال فیها من برد. دلته نه بیا هغه نقمت غیصه ده عذاب تمثیل ده. علم تر ان الله آیات سوچ نه کې محمد صلی الله علیه وسلم اوریدن کیا پس شي چې کې نه الله یوزی یسوق شړی بوزي صحابا وریاده کم خواجه غواړي الله په هواګانو بوزي را بوزي. دا وګوره دا نظام هغه چلی سړی. علم ترى امام رازی وی علم ترى بعین عقلګا تر خپل عقل پسترګو نه ګوري. د دې نه مراد تنبیه د چې ویښ کنه دې باندې لږ سوچو کا دا وریځ زیرازی الله باران وری شین کوي دا په خپل کیږي دا خو ذات کوي چې الله دې نظام د لغه چلی. یوزی صحابا یوزی الازجاء السوق قلیلا قلیلا. امام رازی وی لګ لګ یو سیز بودل لګ 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 لګ. ومنه البداعة المزجاة دین هغه بداعة المزجاة لفظ هم ہوتے دی هغه چې هر سړی ځان سره لګ لګ خرچه په سفر کې وړي. یوسف علیه السلام وروړي وی کنه مونږ راغلیو جئنا ببداعة مزجاة مونږ ډېر لګ خرچه راوړی ده. یوزی جان یسوق الہی سویشاو قرطبی وی بوزی دا غوری دی آغا طرف تا چکم خواغ غواری سنگی بوزید قرطبی لکی والریح تزی صحاب هوا بوزی دا غوری زیم دغه شان غام ځان سره خپل بچي بوزي کنه جوازي بچي بس منډي والبقره تزي ولدها بوزي الله ورزي بوزي وګورا دا قران کې الله پوهه چې وړه زبو زماخه اندر خدای او بلبل باران نو ورین دا د هندوانو د یونانیانو عقیده وي د باران خدای اندر دی الله کی باران هم الله ور رزق هم الله ورکه نظر نیاز منخت مغه لایق دی د سیدیم لایق دی دانه چې په قبر شوټه وته په الله وزرا ورزه بوزم را ولم دا قبرونو والے نه بوزرا ولي صفا توحید سړی تخي ثم يؤلف بينه بیا غجوړه خراولي پمینز د دې کې پمینز سکه تو بروي ثم يؤلف بين الصحاب د وریدو پمینز کې هغه بیا جوړه خراولي خپل مینز کې یو ځای کې ابن جوزی وی یضم بعضه الى بعض بعضی د بعضو سره الله یو ځای کې جوخت کی فيجعل القطع المتفرقه قطعه واحده نکی هغه جدا جدا ټوټه یو ټوټه زه په ټوټی دی هغه یو ټوټه کی یؤلف لفظ التألیف نوته دی التألیف ضم شیء الى شیء یو سیس د بل سیس سره یو ځای کول تالیف و تصنیف تألیف اصل پدے کے حمز دے حمزہ رے تالیف تألیف اللہ مضبوطی کی رایوزے کی مضبوطی کی متصلی کی یو بلدپاسے کی ثم یجعلوه رکاما بیا کی دغوریہ زیدہ چکے میں یوزے کلی رکامن لاندے باندے دندلے یہ کی دندلے واٹر سائیکل دے دے باندے دل دے تفصیلی خبرے امام رضی باغی لکی دی ورزن اللہ باران بوری ثم یجعلوه بیا کی دغه وریز رکامن لاندې باندې ثم یجعل الصحاب تو بری وی الذی یزجی بیا کی هغه وریز کې مې چې الله شړل دي راوستي دي او یو ځای کی دغه باز د پاسه یو ځای کې نه بیا باز د پاسه کی یو ځای کی باز د پاسه کی لاندې باندې کی اسپنج غونډه هي چې زور ورکی باران تروزي
قرطبی مجتمعا یرکبو بعضه بعضا جمع کی بعض ببازو ورسوری کی سورۃ الطور 44 آیت نوٹ کا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ رُکاما التوی مرکوم کچری دی اوینی یو ټوټه د اسمان نه چرا پریوتون کی بدی کافر دی بوای چې دا وریز دی لاندې باندې وریز دی ګوره مرکوم رقم قاف سره نه کاف سره یو رقم دی کنه نمبر ته وي یو رقم پیسو دی پښتو کې دا کاف سره کابلی کاف سره جمع شی یو سیز جمع کول یو سیزو هغه جمع کول فطر الودخات ویني غرساس کی یخرجو جروزی من خلاله د دې د میزنا دغه بعض قراءت ابن عباس نه نقل سند رویه سره ده خلله ده من خلله هغه د میزنا طبری کی فطر المطر ودق معنی غسل کې ساس کړه مطر ته وي ودق مطر جمهور علما وی مطر ته وي يرحمك الله بعضی کسان دا وایي چې هغه د مفسرونو قول نه د خوښ کړي ودق ویلی شي پړک ته ویني پړک چې دغه د مین ناروزي او جمهور مفسرین وایي چې نه ودق ساس کی ته وي باران ته وي ته ویني باران موږ جمهور قول ترجیح ورکو نه ته ویني ساس کی غټ ساس کی یخرجو جروزی من خلاله د وریزو د میزنا خلال جمع د خللون ده خلق وی خلل پکې راغی کنه په میانس کې پکې د شیران نوځي کنه ځکه خلل پکې راشي نقصان تم بیا وی کنه خلل پکې کار کې خلل واقع شو خلل میانس کې بل کار راشي ته کار بس روانه کنه سٹاپ ته روانه میانس کې د سوګ आवाज وکي نه پدې کار کې خلل واقع شي خلل سم میانس کې بل کار راغی نه خلال میانس ته وی کنه یو بغیر د ټکی نه حلال له غزان نشي یو کونډه والا هدا جدا دی یو حلال لګنه فطر الودخانت ویني المطر باران سمرقندی وی باران ودق معنی باران دی قرطبی می ودق معنی باران دی یخرج روزی من خلاله من وسط الصحاب لواریه د میان نروزی وينزل من السماء من جبال وينزل راوری غلام را گزی من السماء د پاس طرفنا من جبال پشان د غرونو من جبال دې کې دا معنا راځي ان شاء الله دا موږ ځان نه کو مفسرین لیکلي دا مثل جبال څوک بغداد لیکي من جبال مثل جبال راځي ان شاء الله قرطبی عبارت راځي کېشته راځي امام تو بری لیکي چې دې ګوره دعا قوال دي وينزل من السماء من جبال ظاهر تا ګوره نه بیا بل خامنه ظاهر کې دا دي چې راوري الله د اسمان ربنا پاس د غرونو نه من جبال د باز غرونو نه بعض غرونه ظاهري معنی خدا دا کنه هغه تفسیری مرسو یو قول لغه امام تو بری وی چې یو قول دی کې دا ان معنا هم نه دا چې کین الله را وری د پاس نه د غرونه چې پاسمان کې غرونه د وری غرونه دی جوړ کړی شوی دي بره جوړ کړی شوی دي گویا کې دا د ورو غرونه دي جبال من طين جبال من برد كأن جبال على ان الجبال على هذا القول هي من برد دا غرونه دی قول مطابق دا وری دي دا غي نه دا غلی را وری یو قول دی کې دا ده دویم قول ان الله ينزل من السماء قدر جبال وامثال جبال من برد الى الارض دویم قول الله را وری د پازنا پاندازه د غرونو یعنی پشان د غرونو ور را وری د ازمکه دا غرونه ډک نی اباسین د سنه بېږي دا ټوله ور را کنه چینو نه بېږي چینو د رقم نه نو بل د پاس نه راځي کنه غلی ویلکی گلیشیر د پلانې د تو وریم دا مان کړه ها پشان د غرونو ان حقدا چې کوم ور راولي نه د غرونو مر ور راځي دا دیرو دا با جوړو دا سواد دا ډک نه ور نه تور شه اوس واشه تلو شان نشته سلایډینګ کیږي غرونه را غورځيږي روډونه بنديږي نه چې کوم پزما کرا غورځيږي هغه پشان د غرونو ده من جبالن و امثال جبال من برد للارض طبری دا معنا کړی دا دوړه خواله غلي ګری دي نو څوک به دې خو هم دي من جبال فی السماء چې غرونه دي په اسمان کې مقاتل دروغجن راوی دي دی رویه عن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه روایت کړی شوی دی سند باندې نشته دا معتبر نه دی خو سره پوره چې غرونه په اسمان کې چې دی هغه ډیر دي دا غرونه چې پزماکه کې دي
په غرونو کې وره ده بره معتبر قول نه دی خو وره خلکو دام لګري بګي ابن عباس دا نقل لی چې د وره نه مراد د ابا وی چې دینه مراد د برد نه مراد د اصل دی غلې ده هغه تاسو وینئ او جبال ویلی شي کثرت ته وي ډېر والی ده چې راوځي نه د غرونو غونډه ور راوړي هلکه خلک وی پلان کې سره خدا لما غر برابر مال له پوښوي دانی چې غری وسره وډيري وسره کنه دا سمرقندی لګري دا بل قول چې هغه اور غرونه دي ابن جوزیم دغه لګلې قرطبیم دغه ولګي چې احدهما ان فی السماء جبالا من برد دغه ولګي خلقها الله تعالی كذلك ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه اکثر المفسرین اکثر مفسرین بدیدی اقدار ایدا سوګوي چې ان السماء هو الغیم سمان مراد وریز دا المرتفع على رؤوس الناس سرګو خلقو پر سرونو باندې بردا دی وجه سما تا صحاب ته سما د ویل شوی دی بهر کې دغه دوا قول بیا نور په بحث کړل هم دغه دوه بیا راځي فيها من برد فيصيب به من يشاء فيها من برد فيها پدغه وریزو کې کنه پدې بر طرف کې سوګوي من برد باز گله فيصيب به نر سوي دا من يشاء غچا د جوړي فيصيب به من يشاء فيعذب بذلك الذي ينزل من السماء من جبال عذاب ورکی الله بدیلا باغ پدې بذریعہ هغه چاله چغو وړي اسمان نه چې الله غلې وری نه سزا ورکی الله پدې باندې چاله چې وړي دې غرونو پشان چې الله پاک برنا غلې را وری ور را وری نه سزا ورکی عذاب ورکی پدې چا چې وړي هلاکی کی امام تو بری لکی فصل ول تبا کی مال ول تبا کی دا تماغول غر کفر کی پومبا او نور سيزونه کنه جوارم و چې کته دا غلیو شهر شي سملولي تبای کوي کو امام قرطبی لیکي چې دا غزه ده فتكون اصابته نقمتن نشي دای سړی د پارا داسې دا غلیو دا باران عذاب ددنه دا باران اړول سي نعمت بیا هم چې الله دې باران وړو نعمت تماغو پروته ويصرفه من يشاء ولي دا باران من يشاء چانه چوغړي دا غلې الله پاک دا غنواړي فصل نه ولا واړي د مال نه ولا واړي نو باران چا د پاره عذاب شي او چا د پاره یکادو سنا برقه یکادو نزدې د سنا پړکته وي برقه د پړکتا غي یکادو نزدې د سنا سین سرا سنا یو بوټیم نه بارا بوګه اثر وی خوري کنه والسنا امام ابن جوزلی کی سنا معنا الضوء پړکته وي طبری د قطعه نقل کی چې سنا برقه لمعان البرق پړک د برق ته وي نو سوق مد سره وي سو قصر سره وي کله چې مد سره شي کنه مد او قصر سره بمانه الضوء رڼا ته وي کله چې وګت کی ممدود بمانه العلو بیا پورته طرف ته پورته مرتبه ته وي یکادون دی وسنا برقه پړک داغي درنا پړک د برېخنا داغي وریاضو کې چې کم پړک کېږي امام قرطبی لیکي دو ذالک البرق الذي في السحاب رنا دغه برق چې په دغه وریاضو کې دغه برېخنا چې په دغه وریاضو کې دا دلیل په دې باندې امام قرطبی لیکي چې دا وریاض ډېر زیات دي وبشیر بقوة المطر والبرق دلیل على تکاثف السحاب برق پړک اصل کې دا د وریاضو په درنوالي باندې دلیل چې ورځ ډېری دي او برق چې کم دی د دې دویمه فائدہ دا چې دا زیر دی د باران چې باران بخزور سره کیږي او برق دا څه شي دی ومحذر من نزول الصواعق دایره ورګون کې تندرون برا غورځيږي تندرون درا غورځونه یره ورګي دا دغه درې پیدې دي امام قرطبی لیکي نو قرآن دیکھ یو د اشاره کړی کنه یکادو سنا برقه یذهب بالابصار یکادو نزدې د سنا برقه پړک د دې د برېخنا د دې وریدو د برېخنا یذهب چې او تختی بالابصار نظرنا
طبری معنی کی یکادو شدتا دو برق هذا السحاب نزدې دی چې سخت پړک د دی برېښنا چې دی وریځو کې دی هغه یذهب او تختی نظر دا هغه چا چې دی ته ګوري خام نو امام رازی لګي او وجه د استدلال پدې کې سره ګوره دی ولي وي یکادو سنا برق یذهب بالابصار ان البرق الذي يكون صفته ذلك لا بد ان يكون نازمه خالصا هغه برق چې دغه داسې پته چې سپین پړک کوي نه ضرور پای کې بدن نورومي چا باندې تندر راشي کنه یو خبره غلې نه بل خبره وروم دی تندر راځي کنه الله پاک جمع کړی دی والنار ور ضد الماء هغه بالکل اپوزیټ دی د بو ول بر دی د غلې دا وګوره نه دا اپوزیټ د متضاد سي دین الله پاک بل متضاد سي پیدا کی د یو ضد نه الله پاک بل ضد پیدا کی عجیب ذات الله پاک دا د الله پاک کاریګری دا د قدرت دی ورته باران حال او د پړک ذکر د پړک برا په غلې د غلې نه د ورم راولي هغه ته بیان کو اوس ته بل بیانې یقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار یقلب الله اړي راړي الله الليل والنهار شپه او ورځ ان في ذلك یقین پدی نظام کې لعبرة خامخا عبرت لأولي الابصار اخلو ولو د پارام سلورم دلیل عقلی دا واضح کی دل کې چې زمانہ او زمانیات پدې باندې صرف د الله تصرف ته دا زمانہ بدل را اوستل شپه او سره زمانہ بدلیږي کنه روزي تیریږي هفته تیریږي میاشت تیریږي کال تیریږي صدې تیریږي پیړې وړي خلک مري د شپې او دتلو پدلو راتلو باندې د شپې او دروازه پدلو راتلو باندې سره الله قادر دی د الله اختیار دی بل چا اختیار نشته د شپې او د الله بوزي راولي یقلب الله الليل والنهار بوزي الله شپه او ورځ شپه بوزي نرز راولي ورځ بوزي نه شپه بوزي بیا هغه بس راولي شپې پسې ورځ راولي ورځ پسې شپه راولي یو بل نه اړي راړي چې یو لړشي نه بل لاشي ته بری وي بوزي الله شپه بیا ورځ راولي شپه کمی کله سمر قندې لیکي او کله ورځ زیاتی کله ورځ کمی او شپه زیاتی یو لنډي بل وګدي دا د الله پاک کمال دی امام رازی لګي چې ګورا د دې تلو راتلو یو خدای دې جعل الليل والنهار خلفة سورۃ الفرقان د دې بالکل هغه شان تفسیر دی چې الله پاک راولي جوړ کړی دی الله پاک د شپه ورځ یو بل پسې راتلونکي یو بل پسې زیرازي ټیک شو بل پسې یولج الليل فی النهار و یولج النهار فی الليل شپه پرس کې نه باسي کلا ټیمونه او سکندونه هغه خوري وګد شي بل لنډ شي کنه یو کې نو بل کې دا کله د احوال بدلی شپه یخی احوال بدلی حالات بدلی شپه یخی روز ګرمۍ شپه یخی خیال دې حالات بدلی پيو کې د سپومې رڼا ده په بل کې د انور رڼا ده د ستورو رڼا ده په بل کې کله تیاری بدواړو کې تیاری نه د ورځې نور ښکاري نه شپې سپومې ښکاري کله د ورځې سړی ته خیر رسی کله د شپې خیر رسی کله د ورځې شری کله د شپې شری ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار ان فی ذلک یقینا پدې کې د شپې بدلو راتلو کې د ورځې بدلو راتلو کې د دې پدې رنگونو بدلیدو کې ورځ بینه د شپه تور ده ورځ کې انوار دی دغه رنگ بل شان دی د شپې سومه دغه رنگ بل شان دی د ورځې کار جدا د شپې کار جدا د یو غدوای د بل لندوای د یو ګرموای د بل یخواله پدې کې یو دا تفسیر دی یا دا کم چې ذکر شو د شروع نه والے او چې ما کوم آیتونه وي د شروع نه د مرغو د سجود عبادت او تسبیح دغه او پسې دا باران دا پدې ټولو کې لعبرتن خامخا عبرت لولي الابصار د عقل والو د پاره چې عقل وي کوپړې دماغي کار کی اغه د پته ولګي چې مدبر او مصرف هغه صرف الله دی هغه په شان څوک نشته دی تدبیر کون کې او تصریف کون کې او شپو ولا بولون کې راوستون کې هغه صرف الله دی دغه په شان ته شي نشته امام طبری دا عبارت لیکلی د دې ټول نظام نه پته لګي ته سوچو کا دا خبره چلےږي تا ته د باران نظام کې خود تا ته د شپې روزي نظام کې خود
تا د عبادت نظام کې خود دا وګوره دغه څیزونه څه کوي ټول د الله پابندي. ابن جوزی لیکي لعبرة لأولي الأبصار لذوي العقول والفهم في الدين عقل والا غپوي والا چې په دین کې پوهه لري عقل لري. ابن جوزی وی دلالت لأهل البصائر دلائل په دې کې د سترګو والو د پاره د بصیرت والو د پاره هغه چا کې چې عقلي د شي دلایل دي علی وحدانیت الله وقدرته د الله په یووالي دغه په قدرت باندې دلیل باندې لازم دی. امام رازی لګي په خلکو باندې چې تدبر او تفکر وکړي په دې کارونو کې دا واجب دي. سعید ابن مسیب نه تاسو شو سمرقندی لیکي ایو العباد افضل کم عبادت وی افضل نغی التفکیر فی خلقه د الله په مخلوقات کې فکر کول والتفقه فی الدین او دغه د دین سمجھ حاصلول تفقه حاصلول فقه علم حاصلول. فقه سے کتاب نه خو علم نه پوهه ده علماء کتابونو کې لیکل ده ځکه هغه بیا د فقه کتاب وي. رستو بیا ګوره علم ترى ان الله آیات سوچ نه کړي چې یقین الله یسبح له باقی بیانی دا غی الله د پاره من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض هغه څوک چې په ځمکه کې دي والطیر مارغان هم د الله تسبیح بیانی صافات خورون کې دي د وزرو کل هر یو د دینا قد علمای کن خپیجنی صلاته من داغو و تسبیح داغو والله علیم والله پوه دې ما يفعلون پاغه سوچ دی کوي. ولله یواد الله د پاره د ملک السماوات والارض با سید اسمانو د زمکه ویل الله المسیر یواد الله توا پسیدا. علم ترى آیات سوچ نه کړي ان الله یوزی یقین الله شری صحابا وریزو ثم یؤلف بیا جوړ خراولی بینه پمن دا ټوکړو کې ثم یجعله بیا کیا غارو کامن لاندې باندې غټا فتر الوتقان ویني ته غټ ساز کې د باران یخرجو جراوزی من خلاله دا غید مینزنا وينزل غلارا وروي من السماء دبر طرفنا من جبال دبر یذنا چې پشان د غرونو دي څوک داسي وي ها فيها من بردن پدې بر طرف کې من بردن بازي غلې بر طرف سو غرونو باندې غلې وريږي کنه برا طرف شي کمی برا طرف یو کوزي کنه نو کوز نه کیږي بر اکثر کې بغور نوړي رکیږي ځکه فيها من بردن یا دغه جبال برشدي په اسمان کې چې کم وریځ دي په شان د غرونو نو پاغه کې من بردن بازي غلې وي فیسیو به من یشان رسی الله دا غلې هغه چا د چوغړی و یصرف هو غلړی دا غلې من یم یشا د چا چوغړی یکادو نزدې وی سنا برقه چې پلک د برېخنا دا غي یذهب بالابصار او تختوی نظرنا یقلب الله الليل اړوي الله اړي راړي الله الليل والنهار شپه ورځ ان فی ذلک یکن په دې نظام کې لعبرتن خامخ عبرت له الابصار عقل والو د پاره سبحان الله.